زه خو ښځو ته نه ګورم خو دې ملګرو راته وایي چې کور ته ونه ګورې زه پوه شم چې ښځې دي بېګا زما مړي کې د هوټل افتتاح وه نو هلته هم د الله خیر خلکو غرمو ته زما مسله ولګوله نو ما جمع ورکوله نو په جمع کې خامخا سړی پورته ګوري په رب مې قسم محراب کې ولاړ یم صدر صاحب هسې مې سترګې چوتې شو نو ټینکل ټینکل لیټل سټار روانه وه بیا مې سر ښکته کړم د خلکو لمونځ خراب نه کوم یعنې هغه جنکۍ مولوي صاحب الله دې د لوړپړ والا په امان ساتی د ټینګېدم ډېر ګران کار دی مشر الله هم د لوړپړ نه بار مه وباسه وړې ټول جهنمي ماحول دی ټول څه دی او چې لږ ایمان کمزوری ګورئ چته د مردان نه ښکته لاړ نه شي نو دا به څه صورت حال چې ښځې د کورونو نه وځي او د لوړپړ په بازار کې الوګانې ما اوس وکتل ډېرو ته ولاړې داسې مه کوئ نبي علیه السلام ډېر خفګان ظاهر کړی دی سړی به بار وځي ارنینګ به کوي ښځه به کور کښېني زه دا ټاپک هم نه چړم قرآن وایي بار به نه وځي لهوایج کن محمد رسول الله فرمایي په هغې کې د ډاکټرۍ انګل هم دی انجینر پایلټ هر یو انسټیټیوشن ته تللی شي په هوایجو به دی نقطه کې مفتي صاحب ناسته اجازت پوله مفتیان هم ورکوي ځکه چې پیغمبر خدا ورکړی دی صلی الله علیه وسلم خو د هغې معنی او مطلب دا نه دی چې ته په داسې سینډلو کې په یونیورسټۍ کې روان یې چې هلته بیا د سینډل ټک ټک د نوجوان په زړه کې داسې نه بیا په بازار کې ته د نوجوان د سترګو نشانه ګرځي داسې هر څه کوه صدر صاحب ناست دی پی ایچ ډي وکړه ایم ایس وکړه ګایناکالوجسټ جوړه شه any field ته لاړه شه خو چې تا څوک ونه ګوري چې تا څوک ونه ګوري الله دې زموږ تورسرې د فاطمه په شانتې جوړې کړي رضي الله تعالی عنها واقعه به تا ته یاده ده که نه احتشامه دې سره بیا هم شیر کړم ټایم هم ډېر لنډ دی خو زه به 15 منټ خبره کوم انشاءالله بیا به اجازه غواړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور مبارکه پیژنئ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وایي دا چې کله آخرت کې راځي دا تیریږي وایي رب به اعلان وکړي که مسلمانان دي او که نان مسلم دي سترګې ښکته کوي خلک به تپوس کوي څه چل دی جواب به الله ورکوي په فاطمه په دنیا د چا نظر نه دی لګېدلی نو په آخرت کې به هم نه لګي الله دې زموږ تورسرې د فاطمه په شان جوړي هغه تره زوی ته هم خاندي ویلی دی او دا اختر پښتو یې څه خسنی کوي مشر داسې ده که نه پټ خسنی پېژنې وایي پټ پټونیم د ماما او د ترور لور کوي پښتانه به په دې ګڼ قسم ګډ دي زه لږ مخکې ځم بیا صدر صاحب ښکارېږي ترس به یې کور کې ناست ماما به یې کور ته راځي ترور زوی ته خو ګټه تکیه پرته یې منډو کې ناستي انګیند یم ساري د ترور نون یم ساري او هر ټایم به دې دعا کړي او ربه ترور مې بیماره کړي چې دې تپوس له لاړ شم چې هلته را ښایسته مناظر وګورم زما یو سټوډنټ ترور ته روان وي ترور مې ډېره سخته ناجوړه ده مې ښه الله دې ترورۍ ښه کړي وایي مفتي صاحب ته په سړي زر پوه شي مې ما ته پته ده د ترور تپوس نه نه روان ته د ترورۍ نه دانې نه روانې الله دې زموږ دا فتنه زموږ پښتنو کې خو دا د سره محسوسېږي نه چې زه د ماما لور ته ګورم زه د ترور لور ته ګورم زه د تره لور سره تیسیس تیاروم لیپټاپ ته مې یو دی ناستې تاسو قرآن وایئ ټیک ده که نه هسې نه بیا صدر صاحب ته پته ده ګوره که اوس پېښور یونیورسټۍ ته ننوتم نو هر څه به ګډوډي که اوس ایوبیا میډیکل کالج ته مې لږ وزټ په خبرو کې در کو حیران مشي چې دا پاکستان دی که سکاټلینډ دی نه زما هغه طرف ته وخت مختصر دی خو الله رب العزت په موږ باندې خپل رحم وکړي الله دې زموږ دا قرب د خپل ځان سره مضبوط کړي بل مې امروز شریف راغسته صدر صاحب ټول نظام ګډوډ دی انشاءالله چې نظام د اسلام راشي هر څه به ټیک شي نو یو کس راغی امرود یې راواغسته دکاندار ته وایي امرود 2 کیلو بل راغی بل راواغسته یو پکې راغی مفتي صاحب ته پکې وکړه ما هم پکې امرود شریف راکړه زه اوس ولاړ یم تماشا ګورم ما یو راځي کیلو امرود راغلی خو یو ورته چک کړي نو چې لږ ټایم وشو ټول خو لاړه ما سره امرود دانه په لاس کړه 2 ورځې مخکې خبره ده د الله په کور کې ولاړ یم نو ما ته دکاندار وایي خورئ که نه ما چې اجازت نه دا نه شم خورئ دا حرام ده حرام مفتي صاحب ما ته لږ توجه کړه کراهت دی که حرام ده صدر صاحب حرامه ده نو ما ته یې وویل چې مفتي صاحب یو کوشش وکړي چې را روان پروګرام کې به خامخا دا به ما یې وویل چې دا ځای ته یې مه کوئ مونږ غریبانان تاسو په چک چک کې زموږ ټول امرودان کوي دا ریړو والا بار ولاړ دي دا غریبانان دي خو الله دې اسلامي نظام راولي که نه دا ریړۍ به دې باندې به د شپې کپړم نه انشاءالله دې ته به تعلم نه انشاءالله نونخوړ والو زه راته واده کوم یو دوکان به هم نه بندوي شټر یې به کوله او زه ملګرو ته یم دومره برکتي ماحول به وي دومره پاک ماحول به وي چې مګه یو غلاظت دی مګه خو پېژنې ګنده څیز دی د دې برکتي ماحول د وجې نه به دا مګې نه دې امرسو کار نه کوي دومره پاک ماحول به وي داسې ده که نه هسې سره ډکه کې صحیح ده اسلامي نظام دا د هرې مسلې حل دی الله دې موږ ته دا عبادت په صحیح طریقې
سر ته د رسولو توفیق راکړي شامه څه پوه شو نو د الله کلام د الله د قرب او د نزدېکت ذریعه ده الحمدلله قادرین دیوبند د محمد رسول الله په نایبۍ کې په وراثت کې د دین ټولې شعبې ژوندۍ کړي دي الله آیات مبارکه رالیږي د پیغمبر د بعثت دعا نه بعد چې د محمد رسول الله دپاره ابراهیم خلیل الله کومه دعا غوښتې وه په هغې باندې دستخط هم کوي بیا د پیغمبر ډیوټیانې هم ښیي ربنا وابعث فیهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم چې دا وارث به دا پیغمبر به بیا وارث به يتلو عليهم آياتك د قرآن د تلاوت دا آوازونه به هم کوي ويعلمهم الكتاب د قرآن تفسیر تعلیمات د دې قوانین به خلکو مخې ته ږدي والحکمه محمد رسول الله علیه سسکن دپاره به منډه کوي احادیث مبارکه کې کوم نظام چې راغلی دی د دې خدمت د دې لپاره ملاتړ به کوي ويزکیهم او به رښتینو کې چې کوم ګند دی دا به هم وباسي انس رضی الله تعالی عنہ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا انسا به حساب به کتاب جنت ته نه دي او ته جیونی نظم په طریقې سره وای د خپل رور سره حسد نه کوه ته بیا حسد مونږ نه کوو مشره کنه او زموږ په کمیس چې یو مونږ وکړو چې د 70 کروڑ برابر دی الله دې په موږ راو صدر سے تکلیف دی تاسو ته بس دا خبر راوړم زله مشرانو په معذرت سره د سپینګری مشران نشي په میډیا خو زه ستاسو دشمن کړی وم خو الحمدلله زه ستر سپینګري مشران لرم چرګمار زه په تاسو ننګ کوم دا خو هسې دغه خلکو مفتي صاحب راته پرهیز ویلی دی ګنې اوس مې دلته لږ اپریشن کړی دا خو یو موضوع جوړه شوه چې دا ملا خو نور نه کنټرول کېږي چې څه بانه وله وګورو ځکه چې زه دغه طرف ته ځم څونه تنخواګانې به ورکولې څومره کسان مو زه هغه تفصیل کې نه ځم خو قرآن دا د الله د تعلق ذریعه ده او دا څلور ډیوټیانې اکابرین دیوبند سر ته رسولي دي دلته ګورئ یتلو علیهم آیاتک هم شته که نه ویعلمهم الکتابه منظر تاسو هم ګورئ او ورسره سنت د نبی علیه السلام د سیسټم بیان هم روان دی او اخرنۍ کومه ډیوټي چې د جانان وه ویزکیهم نو دا خانقام نه دلته زړونه پاکېږي دلته څه پاکېږي زړونه پاکېږي شیخ الهند بابا رحمه الله زمانه چا تپوس وکړو چې هغو جدوجهد یې کړی دی پیرنګۍ یې ویستی دی سورسټه یې ویستی دی نو شیخ الهند بابا ما چې څومره وکتو د عصري ادارې یو کس راته خبره کوله ډاکټر هغه دا خبره مخې ته کېښوله وایي شیخ الهند بابا خو به دې دریو کار کړی دی خو وایي زه کېږم په دې باندې ما ته څه مخې ته رانه دی ما ورته یې ملګري مطالعه دې کمه ده یا په کتاب باندې اوده شوې هغه ځای دې کتلی نه مې کله چې شیخ الهند بابا رحمه الله د مالټا په جیل کې شیخ الهند بابا خو پیژنې چې څوک ذوالفقار علي عالم صاحب پیژني دا به شیخ الهند خامخا پیژني او که دا نه پیژني چې بیا به دغه بابا هم څوک نه پیژني صدر صاحب دوی دا ټول عمر به دې تېر کړو چې شیخ الهند څه 12000 تفصیل کې نه ځم څوک دومره لنډ واورئ چې دا پیرنګیز غلولی دا بشتری وله ګول کړې وه اوس د هغې روحاني بچی دی نو هم د فرنګي نوسۍ نه پرېږدي په هغه تسلسل باندې د شیخ الهند بابا دا روحاني بچی هم روان دی خالي زه ګېډه کوه مولانا ما ته یې پرهیز ښودلی که نه زه دا بریکونه نه وم نو کله چې شیخ الهند بابا رحمه الله د مالټې په جیل کې و انګریزانو دا پلیننګ جوړ کو چې دا خو شیخ الهند دی شیخ الاسلام دی که دا مونږ ډایرکټ ټارګټ کوو دا مونږ ولو دله مونږ څه بل څه پروګرام جوړو بر صغیر کې به غوغا چوته شي افراطفري به جوړه شي انګریز ګورنمنټ دپاره به انتظامي صورتحال کنټرول کول ګران شي راځئ داسې پلیننګ کوو داسې انګریز خو ډېر تیز وي دا منصوبه یې جوړه کړه چې په شیخ صاحب باندې به یو زهریله مار ورفریدو مونږ به په میډیا شو کړو چې مار چې چلی د مار نه یې وفات شوی دی هغو یو مار جیل کې پرېښودو په هغه تاریخ لیکلې ده چې د هغه مار نوم منګور دا کوبرا ټایپ یو چجې والا خطرناک زهریله تور مار دی کله چې حسین احمد مدني رحمه الله خبر شو چې زما استاد محترم نه دا منصوبه جوړه ده کوټې نه چینج دي صرف خدمت ته به یې را پرېښودلو بهرحال اوږده واقعه ده خو چې مار یې کله ور پرېښودو او شیخ الهند بابا ته په ایکشن کې شو چې کله زه په بابا باندې ټک ولګوم نو په دغه دوران کې بابا څه چل وکړو
دا به راسره کوئ یو 30 سکنډ یا پرېږده ډېر هم نه تم کوم ډېر مشران پکې ګړۍ ته ګورو دا به ما ډېر بندوي قسم په خدای په دنیا کې صرف د ګړۍ نه په جومات کې تنګ دی ډایرکټ مې په دې ځای کې درد راځي وچ درد درخواست کوم ګړو ته مو ووایي مفتیان ناست شیوخ ناست دی مولانا صاحب ناست شیر محمد صاحب جنتي چې ځان یې کار کړی هوښیار دی که چېرته د الله خواله زه وروسته فاروق لګی دی کوي به هوښیار پلار زنده باد الله دې موږ هوښیاران پلار جوړ د دې هلکانو پلاران مو هوښیاران دي ځان یې کرونده وکړه که دې کندې ته کوزېږم نو الله مې به نه ډبوي ځکه ځان یې کار او نبی علیه السلام وایي هوښیار کس هغه دی چې د آخرت غم کوي د هوښیار کوالټي څه دی چشمو والا مولانا صاحب ته نعتخوانې که مولانا نوم دې څه دی اوه ته یې تا خو زه ډېر اورم خو چې ولې رانه خطا شو زین العابدینه نبی علیه السلام د هوښیار کرایټیرین څه ښودلی چې د هغه څه د آخرت الله دې موږ ټول هوښیاران الله دې موږ ټول نو کله چې مار په ایکشن کې راغی چې وس چجه ولګئ نو یو عمل شیخ الهند بابا وکړو او زموږ خو د صدر صاحب خو روحاني پیشوام دی نو موږ به د مشر هغه چل وکړو ځکه چې چا څه مینې هغه شان چلي نه کوي زموږ د جانان څه مینه ده ځکه د جانان خوی نه او ما ته چا وي ما د ګاڼې د یو مریض تپوس وکړو نه کوز نه شو د خلکو چې غرور ته خبرې وکړي خلک ډېر زوی ملا صاحب ډېر په سټایل کې ګاڼې نه م راکوز نه شو بیا هم د ښځو په شانتې خبرې کوو بل لفظ نه یم که نه بیا صدر صاحب قاري ما ورته وی ملګریا ما د حسین احمد مدني رحم الله نقل وکړ هغه یو ځلې په سورلۍ ناست و په ټانګه کې د مریض تپوس وکړو نو دغه شان تپوس وشو وایي مدني صاحب آپ شیخ الاسلام بن گئے ابھی آپ سواری سے بھی نہیں اترتے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی رحم اللہ نے جواب میں فرمایا کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ اسی طرح اپنی سواری پر بیٹھے تھے سفر کر رہے تھے اور اس طرح بیٹھے بیٹھے ایک مریض کی عیادت کی میرے محبوب خدا محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کیا ہمارے اندر کوئی تکبر نہیں تکبر آ گیا ہم غرق ہو گئے ہم تباہ ہو گئے اس لیے مولی میں تکبر آ ہی نہیں سکتا ما امام د نبی علیہ السلام سنت ژوندي کړه په خپل ګاډي کې ناست یم د مریض تپوس نو موږ دا مولا څه کوو چې جانان څه وکړي زموږ کابرینو چې په کوم انداز کې نهج کې خدمت کړی دی هم په هغه انداز کې کوو ما ته یو مشران ووایي چې ستا دا سټایل خو هغه نهج نه دی نو اوس ما اودس کړی نو زه په نهج کې چلېږم اوس نه کلارېږي رانه ما د کم دوی چې ما خپل نشي راټینګولی زر مدني صاحب مخې ته کېږي بیا زه څه نشم کولی عطا الله شاه بخاري رحم الله وایي خو به داسې بس معافي به غواړم د خپل مشرانو نو مدني صاحب چې خبر شو ډېر خفګان و جیل کې به ورته تفصیل واقع نه کوم شیخ الهند بابا څه چل شروع احتشام 2-3 منټه مې پاتې دي په دې خانقاه کې چې کوم عمل شروع کېږي خلک وایي شیخ الهند بابا خانقاهي نظام مریدي فری سیسټم یې ولې نه دی چلېدلی ډېر مستند نظام په دارالعلوم دیوبند کې نو شیخ الهند بابا شروع وکړه الله 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 ابار ملګري الله 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 شیخ الهند بابا پکې دا چل شروع وکړه الله 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 ما ته ګورئ الله 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 او شیخ بابا چې ذکر څنګه ختم کو مار لوټر واغستو د دغه سره تعلق کسو نو لاړو بارو سپر ډټي وي چې چوي مړ د خانقاه کې دا نظام هم روان دي خانقاه سبا د ذکر او اذکار دا شوبه هم تر او تازه ساتو به کنه کله چې دلته د ذکر محفل لګي ټول به حاضرېږو که نه د دوی چې کوم نظام دی د خانقاه د هغې څه به ځان ټچ ساتو که نه او تاسو پیر صاحب یې که نه مفتي صاحب پیر صاحب سره بیعت کوئ که نه نن به څوک بیعت کوي نن به څوک بیعت کوي شا به کوي که نه ګورې مازدیګر لمونځ د مکروه ټایم ته اړو نماز پسې ټول مریدان زنده باد انشاءالله په دنیا به هم ټینشن فری څه وایي
دا مولا او دا فاروق صاحب ولې خاندي دا صدر صاحب دا ټینشن فری ولې دی کنه دنیا مسائل به د صدر صاحب دا ټینشن فری ولې دی دا ټینشن فری انټي بایوټیک د